أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدقت يا رب العالمين. مخکې مسائل تیر شو د عفاف او د پاکدامنۍ چې ځان به د زنا نه بچ ساتي او په بل چا به د زنا تهمت نه لري. نور څه مسائل تیر شو چې الله رب العزت فرمایي. د دې آیات ترجمه که درته یاده شو بس داخله دا کافي ورنه دا بعض مفسرین د دې آیات متعلق دا رائے ده چې دا د صفاتو نه چې دا د صفاتو نه د بیا خاصې پکې بحث کولی نشو او که د صفاتو نه علاوه یې والي نو بیا هم پکې ډېر داسې مثال دی چې په هغه مثال یعنې چې ویې نو به د سر د پاسه به لمبه تېرېږي. ترجمې ته خیال الله رب العزت فرمایي الله یقینا الله نور السماوات رانا کون نور ورکون کی اسمانونو ته والارض وزمکی منور کون کی اسمانونو لرا او زمکی لرا. مثل نوره مثال د نور د الله رب العزت کمشکات پشان د هغه دریچې دی پشان د هغه تاخ دی فیها چې پای کې مصباح دیول. صلی الله رب العزت فرمای الله رب العزت نور السماوات. اوس دلته مفسرین وایي چې د دې معنی پر رڼا سره مه کوئ. رڼا سره مفسرینو منع کړی ځکه بعضې وایي حمد د دې مبتدي کېدی نشي یعنې حمد د صنف وصف به راشي په ذات باندې د صنف وصف په ذات راځي. دا وایي دوی مسلې باندې مفسرین پکې ترجمه کوي تاویلات کوي ټول. الله نور السماوات نو ترجمه کوي مفسرین وایي الله ذو نور السماوات والارض. یا مفسرین ترجمه کوي الله نور السماوات نو الله منور السماوات والارض. یا مفسرین ترجمه کوي الله معجز السماوات والارض. یا مفسرین ترجمه کوي الله مدبر السماوات والارض. یا مفسرین ترجمه کوي الله هادي اهل السماوات والارض. هادي اهل السماوات. یا مفسرین ترجمه کوي الله مالک السما مالک نور السماوات والارض. دا مختلفې ترجمې کېږي به تر اسانه پکې
الله رب العزت نور السماوات منور کون کی اسمانون لرا والارض وزمکی لرا مثل نوری مثال د نور د الله رب العزت کمشکات بشان د هغه دریچې دي بشان د هغه تاخ دی بیا چې پای کې مصباح دیوي المصباح دا دیو چې دا فی زجاجه بشیشه کې دا دیو اوس بشیشه کې الزجاجه دا شیشه کانها گویا کې دا کوكب یوستوری دی دربیون بڑاکیدون کی یوقدو چی بلولشی من شجرت دورنا دسنگونا داسونا مبارکت چی مبارکتا زیتونت زیتونونا لا شرقیت چی نشرقیہ لا ولا غربیہ ونا غربیہ لئے لا شرقیت چی نپا کامل شرق باندی دا کامل اڑف دا مشرق دا ولا غربیت ونا پا کامل اڑف دا غرب دا نه چې مشرق ته طرف ته مکمل ده او نه مکمل چې د مغرب طرف ته ده یکادو زیدوها قریب ده چې تیل ده دغه قریب ده چې تیل ده دغه ډیوې یا دغه زیتون ورته ووایه یضیء اور واخلي یضیء راشي ولو لم تمسسه نار اگر چې نه وي رسېدلې دې ته اور قریب ده دا خو د زیتون تیل دی وغیره د هغې نه دا نورانیت دی نه داسې نه کېدي چې دا په خپله مقدم چې دی رڼا واخلي او د بل ځای نه به ورته اور نه وي رارسېدلی په خپله به رڼا شي ما درته وي ګران دي صرف ورته کول نور علی نور نور د پاسه د نور دی یهدي الله هدایت کوي الله رب العزت د نوره د خپل نور جانب ته من یشاء چاله چې وغواړي ويضرب الله الامثال او بیانوي الله رب العزت مثالونه للناس لپاره د خلکو والله یقینا الله رب العزت بكل شيء علیم په هر څه باندې علم والا دی خبره دا ظاهرا ترجمه او بیا مثال د دې ګران پټکول نو ترجمه دا څنګه مثال به لګیږي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اللہ نور السماوات والارض غوی نور السماوات بالنجوم والارض بالعلماء وی اللہ رب العزت دا اسمان چیزی دای منور کردی پستورو باندی او زمکه منور کردی پا علماء باندی العلماء نجوم الارض علماء چیزی دا استوری دا زمکی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیث کی فرمائی اصحابی کن نجوم ویزا ما صحابہ بشان دستور چی دا یوم با کی تاسو اقتداؤ بلا ہدایت تا بورس عمل با اجتماعی راٹی کے اجتماعی عمل با راٹی وہ کدا یو دن با کی تابداری بلا اللہ رب العزت تا کامیابی ترس اوس باندې کې اسه ورتیر شي چې خوان کو دیوانه خوان په دیوانه ته تک پم شي کې دي شو دا څه ورته وایي دا ته ما تفصیلات را وګورئ خدا کان دا ته ما سي معمولی را وګورئ نو پکې دی بلای الله نور السماوات والارض عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې دوه تمثيل لري دوه خبرې د دې مثالونه د دوه قسمه پیټ کړي او خیر من په یو راوالو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا مثال هغه وی نبی کوي دا ودته چې الله رب العزت د آیات کوم ذکر کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم سینه مبارکه دا هغه مثال خدای پاک د لاندې آیات کوي کمشکات د مشکات سره ورکړی دی ښا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې مثال د سره ورکړی د مشکات سره او بیا د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه مثال چې دی دای د زجاج سره ورکړی د شیشې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه مثال د سره ورکړی د شیشې سره او درې نمبر خبره ها وای د
دا او هغه نور مبارک او معرفت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې پروت و د هغې مثال یې ورکړی دی د مصباح سره د څه سره د مصباح سره د ډیوې سره نو خبره دا شوه نو مثال د نور د الله رب العزت شو کمشکات په شان د هغه دریچې تاخچې چې په هغې کې مصباح یعنې ډیوه وي مثال د نور د الله رب العزت شو په شان د هغه تاخچې یا د دریچې چې په هغې کې مصباح ډیوه وي نو سینه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په هغې کې یوه شیشه د زجاج ده چې هغه زړه مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په هغه زړه کې یو نور دی چې هغه مصباح دی هغه ډیوه ده چې هغه مصباح دی هغه ډیوه ده نو گویا دې سینې ته چې دا کم دې سینې ته چې دا کم سینې په دغه سینه کې وغیره یا په دې تاخچه کې یوه ډیوه پرته ده داسې ووایه په دې تاخچه کې دا مخکې چې څنګه مشکات په شان د هغې دریچې تاخچې نو داسې ووایه چې په دې تاخچه کې یوه ډیوه پرته ده یوه ډیوه پکې پرته ده چې هغه د نور چې نور دی سراسر نور دی او د فیض نه ډکه ده هغه نور هغه څه شي کې پروت دی نو ووایه هغه په زجاجه یعنې په زړه دغه نور چې دی دا بیا پروت دی په زړه مبارک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او بیا پکې راځي من شجرة مبارکة دا نور د کوم ځای نه حاصل کړی دی نو دا شجره مبارکه نه مراد سیدنا ابراهیم علیه السلام څوک دی مراد دی ابراهیم علیه السلام او لا بیا ورپسې راځي لا شرقیة ولا غربیة نه د شرق ولا د غرب ابراهیم علیه السلام باره کې الله فرمایي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا دا ابراهیم علیه السلام نه یهودي دی او نه نصراني دی نو د شرق نه مراد نصرانیت شو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نصرانیت طرف ته مایله دی او د غرب نه مراد یهودیت شو چې دغې طرف ته مایله نه دی څنګه چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه نصراني بلکې په ملت حنفیه باندې یوه خبره شوه اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا نسبت د کوم ځای نه دی نو من شجرة مبارکة دا ډیوه بدل شوې ده دا نور حاصل شوي دي د کوم ځای نه من شجرة مبارکة د سیدنا ابراهیم علیه السلام نه دا خو یوه خبره شوه اوس داسې ووایه الله رب العزت وایي نه وایي صرف داسې نه ده یکادو زیتها قریبه ده چې دغه ډیوه قریبه ده چې دغه تیل دا کوم د زیتون دا تیل دي دغه د څه نه چې دا راحاصلېږي وایي قریبه ده چې دغه تیل یا داغونه واخله یضیء په خپله رڼا شي ولو لم تمسسه نار اگر که هغه نوره رڼا ورته هغه اور ورته رانه رسي نو قریبه ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا رڼا خپله एकदम دا ټوله خوره شي په عالم باندې او خوره شوه په ټول عالم باندې نو دغسې واخله او الله وی نور علی نور د پاسه نو د نور ونور قلب ابراهیم علیه السلام علی نور قلب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو طریقه شوه دویم قول پکې د محمد بن کعب الکرزي هغه وی په دې باندې داسې ډول تېر شي وی د مشکات نه مراد دا سیدنا ابراهیم علیه السلام څوک دی ابراهیم علیه السلام او وی د زجاجه نه د شیشې نه مثال اسماعیل علیه السلام دی وی او د مصباح نه مراد سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی مثال د نور د الله مثال د نور د الہ په شان د مشکات دی چې ابراهیم علیه السلام په دې کې یو مصباح دی یو ډیوه ده
یو مصباح دی چې هغه مصباح په زجاجه کې په دغه شیشه کې پروت دی او هغه اسماعیل علیه السلام او مصباح چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شو نو دا په نسل د اسماعیل علیه السلام کې بیا دریم هم دی خو دریم د دین هم ډېر ګران دی هغه بیا ټول د تصوف خبرې دي بدل ترجمه صرف دغه کې الله یقینا الله رب العزت اسه خبر ده پته ولګي چې تفسیر داسې الله یقینا الله رب العزت نور داسې د یو مفسر کیږي ها نور چې باقي ګور بیا دې کې څه ډېر وکړه الله یقینا الله رب العزت نور السماوات نور د اسمانونو دی والارض منور کړی اسمانونو لرا والارض وزمکو لرا مثل نوره مثال د نور د الله تعالی استاد محترم پکې بس پوری کار کړی دی قاضي فضل الله سے دعا ورته کوي د مریم پرېشن کړی چې الله رب العزت صحت کامله او نصیب شي صحه پرېشن دی مریم دې سره ورګړي پرېشن کړی دی مثل نوره مثال د نور د هغه کمشکات پشان د هغه دریچې دی فيها جباغي مصباح بيوي المصباح دا دیوا فی زجاجة پشیشکی یا پکیتا کار کردی بس آوارا ترجمه داوام دا پارا کردن الزجاجة دا دیوا کانها گویا کتا کوکبون یوستوری دی دلیون پلگیدون کی یو قدو جہاسی دیگی بلولشی من شجرت مبارکت تاغولی مبارکنا زیتونت زیتون لا شرقیت ولا غربیت نه شرقیه و نه غربیه ده نه یعنی شرق جانب ده مکمل و نه په غرب ده نو معلومه دا شوه چې تیل اصل به دغه چې د مشرق وسطا کې کوم را معلومیږي را پیدا کېږي دغه به اصلي تیل دي که د زیتون وي دلته خو زیتون مراد دی زیتون دی مشرق وسطا کې چې کوم دي یکادو زیتها قریبا چې دغه تیل یضیء په خپله رڼا شي ولو لم تمسسه نار اگر که نه وي رسېدلي دې ته اور نور علی نور نور د پاسه د نور یهدي الله هدایت کوي الله رب العزت د نورې د خپل نور جانب ته د خلکو ته هدایت کوي د اسلام جانب ته هدایت کوي ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جانب ته من یشاء چاہتے چې خوښ شي چاہتے چې خوښ شي قرآن ته کښېنئ ډېر داسې وي چې دم شي هغه خپوي به هغه ناسته باندې خدای احسان در باندې چا کړی دی دا در باندې الله رب العزت کړی دی ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر او وی دا وی مبارک پوری سے بارے باندې وی تاسو ته به هادي چې د قرآن نه بهتر بل ملو نشي او گمراه نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر او د شیطان نه زیات گمراه بدل ته ملو نشي نو موږ د گمراهۍ طرف نه خدای دې ټیم کې رئیس او قرآن دې کې نوري الحمدلله دا د خدای احسان یهدی الله هدایت کوي الله رب العزت نوری خپل نور جانب ته من یشاء چاته چې وغواړي ويضرب الله بیانوي الله رب العزت الامثال مثال لرا للناس دپاره د خلکو والله یقینا الله رب العزت بكل شيء علیم په هر څه باندې علم والا دی اوس الله رب العزت فرمایي وی فی بیوت بکورونو کی نو دلتا خبر مقدم دی مبتدا مؤخر خبر مقدم دی اصل کی رجال فی بیوت اذن الله خو خبر مقدم دی نو خبر داسې ده الله رب العزت وی فی بیوت بکورونو کی پداسې کورونو کی اذن الله چې حکم کړی دی الله رب العزت ان ترفع چې اوچت کړي شي دغه یو ظاهرا معنا ده چې جومات به په نورو کورونو باندې اوچت کړي جمعات په نورو کورونو باندې اوچت وي غوره به وي وغیره نور د قیامت نښانې هغه ځان ته خبرې دي خو جومات به دا په نورو باندې اوچت وي یا چې د منارو کوم سیسټم را اوچت شوي دی را روان دی مطلب دا چې اوچت دی یا خو ظاهرا معنا ده یوه او یو باطنا معنا ده باطنا معنا دا ده چې ته دا جومات دا آباد کې په اعمالو سره الله یې توفیق راکړي فی بیوت بداسې کورونو کې اذن الله چې حکم کړی دی الله رب العزت ان ترفع چې
اوچت کلیشی و یذکر او یاد کلیشی بیا باغی کی اسمه نم دا اللہ رب العزت یسبح له چی تسبیح بیان ولشی دا اللہ رب العزت دبارا فیہا بدی جماعتنو کی بالغدو والآثار سباو بیگا تو سباو بیگا بابا کی دا اللہ تسبیحات پہ سارے باب لگیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بیگا باب لگیا ہے مازیگر باب لگیا ہے ماہام باب لگیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سارے موائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازیگر موایا نبی اس بات ذکر کوا نزل زنگ دی پیلر کوا نزل زنگ پیلر کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارا موایا اللہ 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 مازیگر موایا اللہ 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 ماسخوتن موایا بہر حالت کی دا اللہ تسبیح او دا اللہ حمد بیانوا جماعت آباد کا بس سرا وَإِلَّا اللَّهِ سرا بس سرا إِلَّا اللَّهِ جماعت آباد کا دا قرآن پا تلاوت سرا نچی جماعت آباد کی دا بگم شب سرا جماعت آباد کا دا علم پا مذاکر سرا تا مسجد نبویو کو ردیده بدا یوشتو تاریخ گورا حدیث گورا دیده بدا یوس حلقه وادتا بدا ذکر وادتا بدا قرآن وادتا با چی دیده اعمال پلو کی اروانی کولی شو چی بیدا سیزی داتا مختلف حلقی بدا گیده جماعت آباد کا بدی سیزو سرا اللہ دی توفیق راکی او خبر ظلم آباد کا اللہ رب العزت با ذکر سرا مشران بھی اللہ رب العزت دی منشیگا کور داداوی جو اللہ تبوس کورنی پورتی چی سنگ گئی ویراتوی چی بدن میں خراب تو ظلمی دا اللہ پر ذکر جوانتی اللہ جو تبخنم اللہ کبرنو دا ذکر سر چی دی دا ذرا پاکو بوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو بازاری امان کی ویدی کلن چی در جنت پا باغیچو تیری گئے نخو ساری گئے جنت باغیچی سے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ در ذکر خلقی اللہ توفیق یسبح له چی تسبیح بیان اولی شیدہ اللہ رب العزت فیہا پدی جماعتنو کی بالغدو والآسان سباو بیگان اس دا سوک بیان ہے رجالون سڑی دی مکاملان سڑی دی خان لا تلہیہم چی نغافر کبھی دیلنا تجارت ولا بیعن نبی علیکے کاروبار شروعی نبیا منز نبی جانی لوی شروعی بیا منز نبی جانی یا چی روٹے شروعی دوا بیا منز نبی جانی او بلا پیڑ تورنزدی بیا ہوئی سب نبی جانی داسنو اللہ رب العزت فرمائی دا خالق نا دا پا تجارت کی مفتئی دا پا کاروبار کی مفتئی دا پا لوگ کی نگیانی دا چنین پا کور کی غمم دے حادم دا پا ہر حالت کی لا تلہیہم دلر نغافل کوئی تجارت ولا بیعن او نا معاملات نا غسطل ہر سول عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ دا سنا دا ذکر دا اللہ نا او علماوی چی یو دا ظاہر یعنی منز وغیرہ دلم تینا خطا کی او عزت دی یو دا سر ذکر مراد دی کم چی صاحبان دا نقشبندی ورکی بزربانی چی بزروائی اللہ وی دی خلق سر کاروبار کی لین دین کی لگیائی باغی کی او دا سر چلی دا ذکر کی اللہ اللہ وی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ علامات محبت والا نکلی یو بیر مجلس کی ناسی خلق سر گب شکو لگو عام ملگر چکل پاسدوی سونم ذکرم گئی ورطی سیب خبرم کولی وی ما پاکی 70,000 پیری دا اللہ رب العزت دا نوم مبارک ذکر بزربانی 70,000 پیری ما ذکر نو ذکر قلبی تیوی مراد دی ان ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا و اقام الصلاة و دا قائمون دا منزنونا و ایتاء الزکاة و دا ورکون دا زکاة نا
یخافون دیریږي یوما د هغه ورځ نه تتقلبو چې اړیږي به فیه په هغې کې القلوب زړونه والابصار او نظرونه هغه داسې ورځ ده چې زړه به پکې مضطرب حاله وي سترګې به پرې ټینګېږي به نه اوړي راوړي به چې کله یو خاص حالت په هغې کې خو به صرف سړی په خپلو خوړو کې ډوب وي بیا به منډې وي میدان محشر کې به ګرځي چېرته ځان له نیکي وګورم پلار پسې به ځي ښځې پسې به ځي بچي پسې به ځي چې نیکي یې ورکړه الله رب العزت وایي دي د هغه ورځې نه یېرېږي تتقلب فیه القلوب والابصار چې اړیږي راړیږي پکې سترګې او زړونه لیجزیهم الله دپاره دې چې بدله ورکړي الله رب العزت دوی ته احسن غوره ما د هغه عملو چې دوی کوم عمل کړی دا ورځ د څه لپاره خدای مقرر کړې ده چې تا یو پرې سبحان الله ویلې ده خدای ذلک یضاعف لمن یشاء چې څومره زیاتې ده خدای خوښه ده اخلاص پکې څومره زیاتې الله یو کجوره ورکړه د احد غر برابر دی رسي الله وایي تا عمل کړی دی دا ورځ مې د دې لپاره مقرر کړې ده احسن ما عملو چې د هغې نه د غوره بدله ده یجزیهم الله دپاره دې چې بدله ورکړم دوی ته احسنه غوره جزا ما د هغه عمل عملو چې دوی کړی دی ویزیدهم او زیات کړم دوی لره من فضله د خپل فضل نه نور مې بدله الله زیات کړي الله یې توفیق راکړي والله دې راله توفیق راکړي چې موږ لمونځ کوو موږ ذکر کوو موږ علم ته نږدې شو موږ دین ته نږدې شو موږ د دین څومره شعبې دي یو نه یو کې خو وردن نه شو الله یې توفیق راکړي والله یقینا الله رب العزت یرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي وګوره دا ټوله خبره درته د لمونځ وکړه د ذکر یې وکړه د دین یې درته وکړه بیا علمي مثال یې درته پېښ کړه چې عام کس پرې نه پوهېږي نو د علم دپاره تګ ودو ضروري دي یاد ساته الله وایي چې دا هر څه ته وکړه علم لارې ته ووتې تصوف ته ووتې ته چې دې تبلیغي جماعت ته لاړې ته چې دې بل جماعت ته لاړې بل ته لاړې د دین یو خدمت ته ته ورنږدې شوې نو الله وایي والله یرزق من یشاء رزق به زه درکوم ښه چې سپي و خنزیر دی ورکوم کافر دی ورکوم نو چې ته کلمه ویله لا اله الا الله تا نه بې لازمي درکوم خو په عزت دی الله یې توفیق راکړي او که ته وایې چې زه به تورم صرف زه ګټم نو دا داسې خدای درنه واغېسته څه به ورسره وکړي نه حقیقت کې رزق الله درکړي الله یې توفیق راکړي والله یقینا الله رب العزت یرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه الله رب العزت دې فراخ رزق را نصیب کړي حلال رزق